دا 15 یا 14 کسانو چې دغه ټوکې او مسخرې به کولې او دې کې مشر چې و هغه ولید ابن مغیره مخزومي و دی مشر و دی به داسې کار کوي چې کله به د حج د ورځې وي او خلک به حج دپاره تلل نو دی به دا 15 کسان د ولید ابن مغیره به دا 15 کسان ځای په ځای تقسیم کړي چې کومې لارې به راغلي وي بس په دې لارو کې په دې ګاټو کې به ناست او چې کوم ځای نه به خلک د حج دپاره راتلل او یا به د حرم ته راتلل نو دی به د مخکې نه ورته وي چې هلکه ګورې مکې ته خو روان یې مکې ته خو ځئ خو ګوره دغلته یو کس دی چې محمد صلی الله علیه وسلم نومې دی او هغه ډېرې خوږې پستې خبرې کوي هغه ګوره لیونی دی ښه دغه خبرې ونه منئ هغه ساحر او جادوګر دی ګوره دغه خبرو ته غوږ کښېنږدئ هغه ډېرې زیات اثر کوي نو اثر به د باندې وکړي بېدینه به هم کي نو دا خلک بې دغه رنګې د مخکې نه به چې دی دا خبرې ورته کولې نو یو روایت کې راځي چې ډله به راله او یا یو ډله را روانه نو دې خلکو ورته دا خبره وکړله نو چې کله راغی حرم ته داخل شول نو د بیت الله شریف خواته ولید ابن مغیره و ویل چې لکه دا پکې لږ مشر دی ولې د ده نه تپوس وکړو چې لکه مونږ خو راته موږ ته خو بهر په دې لارو کې څه کسان میلاو شو هغوی مونږ ته دا خبره وکړله چې د دې مشر نه تپوس کړو چې دا خبره صحیح ده که نه ده نو چې کله راله د ولید ابن مغیره سره خبرې وشولې یاره مونږ خو په دې لاره باندې راتلو په دې لاره کې دغه رنګې شل کسان ناست مونږ دا خبرې وکړلې نو آیا دا خبرې رښتیا دي او که دروغ دي دا خبرې رښتیا دي او که دروغ دي نو دی ورته ولید ابن مغیره ته وایي او دا کسان رښتوني دي ګوره دا خبرې دې رښتیا کړي د دغه کس نه ځان ساتئ او یو روایت کې راځي دا 15 کسانو چې نبی علیه السلام ته به ډېرې سپورې ستغې ویلې یو ورځ دې کسانو چې دې طواف کوو نبی علیه السلام هم چې دی ولاړ دی دوی طواف کوو جبریل علیه السلام راغی جبریل علیه السلام راغی نو دا کوم ولید ابن مغیره دا مشر چې دی داسې تېر شو نبی علیه السلام جبریل نبی علیه السلام ته فرمایي وایي دا بنده ستا په نظر کې څنګه دی څنګه سړی دی یو ډېر زیات بد سړی دی ځکه نبی علیه السلام به ډېر زیات خفه کاوه ډېر زیات تکلیف به ورکاوه و ډېر خراب سړی دی ډېر بد سړی دی جبریل علیه السلام یې د کار تمام شو بس جبریل علیه السلام یې داسې د خپو طرف ته اشاره وکړله خپو طرف ته ور اشاره وکړله یو ورځ واپس دی داسې د خپل کور نه چې دی را روانو نو بل یو مخزومي سړی و هغه ناست د غشو هغه تیکیشن ورسره و غشې بګي د غشو دا وزرې چې دی دا یې تېرې کولې او مضبوطولې نو په دې کې د یو یمني څادر چې دی په ځان راچولی او داسې د غرور او تکبر سره د پنسي ښکته دا کوم چې هغه لنډ بېوالی و نو هغې د ځمکه پسې داسې راښکلی کېدو د غرور او تکبر د وجې نه نو د هغه چې کوم دا څادر و دا د یو غشي په دې وزر کې اونښتو نو چې کله اونښتو هغه کومه تیکې چې کومه بوجې شانچې وه نو د دام لکه ځان دپاره سپکاوی ګډاو دا یم چې دی نه به برداشت کول چې زه اوس ورښکته شم داسې دا خپل دا لنګ چې کوم دی څادر دا ترې ازاد کړمه نو به داسې چکې ورکړو چې داسې ورکړو نو هغه بوجې ته پسې داسې راواوړېدله نو هغه کې یو غشی باندې چې دی دا زخمي شوله زخمي شوله او د هغې نه ورته چې دی بیماري ولګېده او د هغې نه چې دی الله مردار کړو نیدې وکړي بیا هم په دغه ټایم کې دا نور کسان چې کوم ورسره و دی ولید ابن مغیره سره عاص ابن وائل و اسود ابن مطلب حارث ابن عدی ابن عبد العزا او دریم نمبر اسود ابن عبد یغوث ابن وهب ابن مناب ابن زهره او پنځم نمبر چې دی څلورم ولید ابن مغیره مخزومي او پنځم نمبر حارث ابن قیس ابن تلانا دا کسان ورسره نو دی کې دا حارث ابن تلانا چې دی ابن قیس دی داسې تېر شو نبی علیه السلام جبریل نبی علیه السلام ته فرمایي دا سړی څنګه دی یو ډېر بد سړی دی ډېر خراب سړی دی نو جبریل علیه السلام دا هم د خپو طرف ته اشاره وکړله بیا د ده کار هم تمام شو ورځ دی واپس دی چېرته بچي ورسره داسې صحرا درته ورته د سیر و سیاحت تفریح دپاره په اوښ باندې سور دی راکوز شو نو د اوښ نه راکوز شو په پیاده داسې تلو
داسې کپړه شان پرته وه په هغه باندې خپه کېښودلو هغه کې چېرته ازغې او غنه پکې و د خپې ورله ووهله نو ده داسې ټوپ وکړه چې چې لکه څه وچېچله به د لاندې نه هغه چې وکتل چې لکه څه نه چېچلی دی غوښتلې چې ډېره وکړي به داسې معمولي شی نه زه یم چې دی نه دغه شي چې نه د تکلیف دا دی چې لکه څه چېچلی یم الله ورته د هغې مثال کوي د ورپه د هغې نه ورته الله یو مار جوړ کړو داسې لکه ما ته وي نو د هغې نه ورته تکلیف یو د ازار داسې خورېږي په دې بدن کې نو دا درد دی په دې بدن کې خور شو الله جل شانه د هغې نه چې دی مردار کړو او دغه رنګې اسود ابن عبد یغوث او عاص ابن وائل یو طرف ته جبريل علیہ السلام دا یو پکې تیر شو ایمن عاص ابن وائل دی دا پکې تیر شو نبی علیہ السلام ته جبريل سره فرمایي وې دا سړی څنګه دی نو ډېر بد سړی دی ډېر خراب سړی دی نو دا د سترګو طرف ته اشاره وکړه الله جل په سترګو باندې اړون کو سترګې خلک دا غي نه چې دی بیماری ودرګي د الله چې مردار کو دا غي نه دا اسود ابن یغوث دې تیر شو دې څنګه سړی دی دغه مبارک هم دغه خبر ډېر بد سړی دی خراب سړی دی دغه د پوزې ته چې اشاره وکړه بس پوز باندې اندکین ادرال او دغه نه چې مسلسل دی او دغه نه چې الله مردار او اسود ابن مطلب دغه دغه رنګ اشاره ورته وکړه هغه چې الله جل شانه مردار نو دا یو الله جل شانه مرداران کړل د جبرئیل سلام په دغه اشاره سره الله یې فرمایي نبی رسول الله ته پروا مکو نو دا پیځي وې څنګه ذکر کړی چې دی باندې رسول الله ډیر ځت تکلیف ورکاو نبی رسول الله ډیر ځت خپه کړی نو جبرئیل علیہ السلام راځي دا یو خبره کاری چې تمام کو پورا کو نو الله جل شانه نبی رسول الله ځکه فرمایي چې د دې ټوپ کوونکو د درنه مونږ کافي استاد لپاره ته دې کوم پروا مکوا تا ته کوم ذمہواری ولې شوی دا د دعوت د الله جل شانه وحدانیت بیانول خپل رسالت بیانول دا ستاسو ذمہواری دا ورته ته بیان کې دا ورته ورسوه د دې خلکو د طرف نه چې کومه استهزاء کیږي کومه ټوکې کیږي نو لږ دغه جواب موږ ورکول شي دغه لپاره ځکه کافي ما